الرجيم. بسم الله يعني قياس اقتراني کی قياس اقتراني اغا قياس توي اغا دليل توي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده قضايا وحملية ونجولي هذا التركيب قضايا وحملية ونجولي ندي قياس تا مدعا کچری اول کی خودشی او دا لحاظو نشی چیره دا دی مدعا اخراج دا مقدمته و دا قیاس نده پا نفس الامر کی خو اخراج دا دی مدعا دا مقدمته و دا قیاس نده خو چه دا دا غیر لحاظ کٹ کی دا مدعا مخ کی دی دی تبیا مدعا ہوئی سوتا ہوئی او قضیه مطلوبه ہوتا ہم ہوئی. لیکن پا قیاس کی مطلوب اثبات دی مدعا دی او کتا لحاظو کی یردا دو مقدمی دا قیاس اقترانی اولی مقدمی نم دے صغرا دا دے مقدمی نم دے کبرا او پا دی کی یو مقرر راغل لگا حد اوسط تی چی دا مقرر دا مین دا ارتاو کم نو دا با نتیجہ ورکی نو اخراج پلیعی حد سرواغ سیاخ لی چی دا مدعا مستخرج دا دا مقدمتی و دا قیاسنا پا اسقاط حد اوسط سرا نو بیا وطا سنوی نتیجہ وطوی. لیکن اس خارج کی تدلیل مثال خیم پا قیاس اقترانی کی کہ اس سڑے ہوئی کہ العالم حادث دا مدعانا یہ میخو عالم حادث دے لیکن ہوئی پسی کہ العالم متغیر عالم متغیر دے عالم موضوع شو متغیرون محمول شو دا صغرا شو وكل متغير حادث هر متغير سی حادثی دا متغیر پدی مقدمتی و دا قیاس کسی شیئے حد اوسط دا تلری کدا بت نتیجہ ورکی العالم حادث خبر ورسی نو پدی لحاظ سرا و طبیعت سوئی یہ پہ اسقاط تا حد اوسط سرا دا مدعا بہر تروزی نو بیا وطا نتیجہ ہوئی ذکر نتیجہ ماخوذ دے انتاج دا انتاج اخراج تا ہوئی او دا خارج شیر دا مقدمتین بل انتاج بیلے کی اخراج الولد من بطن الام انتاج پاسل کی ستا ہوئی اخراج الولد من بطن الام وطل خروج الولد من بطن الام وطل دا ولد دا گیڑی دا مورنا انتاج اصل کی دقیقتا ہوئی تولد ہوئی خروج الولد من بطن الام او دیتا ولی نتیجہ ہوئی ذکر دا نتیجہ ہم خارج شیدہ دا مقدمتے و دا قیاسنا پا اسقاط تا حد الاوسط سرا و پا دی قیاس اقترانی کی ضرور شکل دی ضرور حیعت دی حیعتا شکل پاسل کی حیعت ہوئی چاہا حیعت قائمی پا جسم پوری ودلتا کہ دی حیعت نا حیعت معقولہ دی دا آغا حیعت تے چا قائم دی پا مقدمتی و دا قیاس پوری دا حیعت معقولہ دی و دا حیعت معقولہ تشبیح ورکر دا حیعت محسوسہ سر اور دیتا ہم حیعت ویلی پا دی کی ضرور شکل و ضرور حیعت دی قیاس اقترانی کی او دا پہ اعتبار دا حد اوسط سر دی دا حد اوسط پا مقدمتے و دا قیاس کے خالی نہیں دا قیاس دو مقدمی دی یو صغرا دے یو کبرا دے یو حملی اب صغرا بلا حملی اب کبرا دا حد اوسط پا خالی نہیں یا با محمولی پا صغرا کی موضوع بے پا کبرا کی دا شکل اول دے دا با خبر پوچھ یا بدا حد اوسط کس دی صورتی
حد اوسط په موضوعي په صغرا کې او محمول به په کبرا کې دا شکل اول هغه عکس دی دې ته شکل رابع وایي یا به دا حد اوسط محمول په دوړ مقدمت او د قیاس کې دې ته شکل ثالث وایي یا به دا حد اوسط موضوعي په دوړ مقدمت او د قیاس کې دې ته شکل ثاني وایي اوس په خبره پوه شو هغه څلور واړه تاسو ته دلته کې وښوده ګوره دا دی وی پس اگر وی اینجا سی چیز است وی پدی دی که دری چیزونه دی پدی قیاس کی اول موضوع قضیه مطلوبه اول موضوع دا قضیه مطلوبه دا قضیه مطلوبه نتیجه دا یو پاکی موضوع دا نتیجه دا دو محمول قضیه مطلوبه دو محمول قضیه مطلوبه دی دو موضوع دا قضیه مطلوبه تا دوی اصغر وی سا؟ اصغر و تولی وی لکه دا موضوع دا قضیه مطلوبه غالبا خاصی او محمول عامی او خاص چوی دی اقل افرادنی دا افراد کنی او پا دمانی خلق دا اصغر دورو کی کئی لکه کل انسان حیوان و کل حیوان جسم دا څه نتیجه ورکوي کل انسان جسم کل انسان جسم دا هغه نتیجه ده که نه قضیه مطلوبه ده نو په دې کې دا انسان موضوع ده او جسم محمول دی او انسان خاص دی او جسم عام دی انسان خاص دی زید عمر بکر ته شامل دی او جسم عام دی که نه زید عمر بکر ته هم شامل دی بل چا ته هم شامل دی نو دا موضوع دا قضیه مطلوبی غالبا خاصی او دا خاص افراد کمی لکه انسان خاص دی نو افرادی لک دی او جسم عام دی نو افرادی دیر دی اور دی عام افراد ولی دیر دی لکه کم چه افراد دا خاص دی اگر بیعینی افراد دا عام دی سر دا زیادتنا چه دا افراد کم شو دی خاص شو دا موضوع دا نتیجی خاص شو نو دا افراد کم شو اقل افرادن دی نو پا دی من خلق گمان دا اصغر دا اڑکی کئی نو دی موضوع دا مطلوب تا دوی زکا اصغر ہوئی او دا محمول قضی مطلوبی چی دی غالباً سی غالباً عامی سی دا قسمیه بنا رفا غلبی او عام چی دی دا غا افراد دیری کسیری نو خلق پی گمان دا اکبر و دا غٹ کئی نو زکا دوی موضوع دا مطلوب تا سوی اصغر او محمول مطلوب تا اکبر ہوئی اس کو مقدمات چی مشتملی پا دی اصغر بارے چی پا کو مقدمہ کی موضوع دا قضی مطلوبی موجود ہے نو دا مقدمی تا سوی صغرا و تولی ویلی اجتمالی علی الاصغر زکا چی پا دی که اصغر پروت تی دا پا اصغر مشتمل ہے او کو مقدمہ کی چی محمول مطلوب موجودی محمول مطلوب محمول دا نتیجی چی واخو سو اکبرو کنه نو دغه مقدمه ته کبرا وی ولی لاجتماعه علی الاکبر دغه دغه اکبر او بل یو لفظ دی چې د اصغر او د اکبر د موضوع د قضیه مطلوبه او د محمول د قضیه مطلوبه په منځ کې په مقدمه ته قیاس کې په منځ کې راځي وسط کې راځي نو هغه ته حد اوسط وی او دت اوسط ولی وی ځکه دی متوسط دی په منځ د موضوع د مطلوب او د محمول د مطلوب په دې منځ کې راغلی ته خبره پوه شوې لکه چې یو غاړې ته ښځه ناستې او بلې غاړې ته سړی ناستې او په دې منځ کې وړوکي اوړي راوړي نو دې ته حد الاوسط وی او هر یو قیاس چې د قیاساتو نه وي نو په دې او قیاس اقتراني وي نو دی که با دا څلور شکل څلور رنگ وی څلور حیعت وی شکل په لغت کې حیعت ته وی چې قایمي په جسم پورې لکه د بعضې اجسامو کې شکل مستطیلي اوږد شکلي نوسنی بعضو کې شکل منحني راکوږي بعضو کې شکل مدوري ګردي دا شکل یو حیعت قایمه بالجسم دی خدا اگر شکل محسوس دی
او د قیاس ته ولې شکل وایي ځکه دې کې هم یو هیئت راغلی خو هغه هیئت معقوله دی نو د هیئت محسوسه ته خو شکل ویلی کېده نو د هیئت معقوله ته هم څه وویلی شو شکل نو دا قیاس اقترانی کې 4 اشکال او 4 هیئتونه دي یو پکې شکل الاول دی اول شکل هغه دا دی چې حد اوسط محمولی په صغرا کې موضوعی په کبرا کې دویم شکل رابع دی هغه عکس ته دی چې حد اوسط موضوعی په صغرا کې محمولی په کبرا کې او دریم بل پکې شکل ثانی دی هغه چې حد اوسط محمولی په صغرا کبرا دواړو کې او بل شکل ثالث دی هغه کوم یو دی چې حد اوسط موضوعی په صغرا کبرا دواړو کې دلته اوس ټول جوړ کړي دي ته کته ګوره په جاو بکې جوړ کړي دي دیږي په مناسب او پرون چې ما تاسو ته خولیو هغه په څه کې په جاو بکې نه وو هغه په عین هغه الفاظو کې دا جواب د هغه الفاظو د موضوع د تعبیر د موضوع د محمول لري دا جواب د په جواب کې جوړ کړی دي ګرانه کړی دا او بعضې کتابونه کې په عین الفاظو سره دي نو چې په عین الفاظو سره هغه هلته کې تېر شي ما تاسو ته مثالونه ښولي دي پرون ښه د خو داسې جوړ کړو دا قیاس اقترانی کې 4 شکلونه دي مثالونه 4 دي وی اگر متوسط محمول شود موضوع مطلوب را که حد اوسط محمول شو موضوع ته څوک موضوع ته موضوع د نتیجې وه د حد اوسط محمول شو او محمول ته موضوعي که نه موضوع او چا ته محمول شو موضوعي مطلوب را موضوع د نتیجې ته دا موضوع د نتیجې ورته محمول شو و موضوع شو د موضوع شو محمول مطلوب را محمول د مطلوب ته دغه حد اوسط په شکل اول کې محمولی په صغرا کې موضوعی په څه کې په کبرا کې نو هغه شکل اول ګوینده دې ته شکل اول وي اول ورته ولې وي ځکه د طبیعت سره اول دی دې کې ترقي د ادنا نه د اعلی ته ترقي د ادنا نه اعلی ته اول او دویمه ترقي د اعلی نه ادنا ته دا دویمه او ترقي د ادنا نه اعلی ته د طبیعت سره موافقه ده او ترقي د اعلی نه ادنا ته طبیعت نه مخالفه ده لکه دې کې د ادنا نه اعلی ته څنګه ترقي ده ځان پې پوه کړه په دې کې ترقي د لږ نه د ډېر ته اول له سړي مال لږي که نه یو دم خو نه ډېرېږي نو ورو ورو چې ګټه کوي نو زیات شي نو متوسطه د مرتبه کې شي نو متوسطې نه وروسته بیا شي اعلی مرتبې ته وخېږي ډېر مالدار شي دا د طبیعت سره موافقه ده دا ترقي د ادنا نه د اعلی ده په شکل اول کې دا ده لکه ته وایې کل انسان حیوان و کل حیوان جسم د انسان خو خاص دی نو د افراد څه دي کم دي او دې کم ته دې ډېر ثابت کړه کل انسان حیوان هر انسان حیوان دی انسان افراد کم او د حیوان افراد ډېرو نو دا ډېر دی دې لږ ته ثابت کړه نو تا ترقي د ادنا نه وکړه ته متوسط هر انسان حیوان دی د انسان نه ترقي وشوه کم افراد د انسان کم و چاته حیوان ته حیوان ډېر دی د انسان نه زیات دی بیا دې څه ووایي کلو حیوان جسم هر حیوان جسم دی د حیوان افراد چې والي جسم ته کم دي د انسان افراد چاته حیوان ته کم دي په صغرا کې او په کبرا کې د حیوان د افراد چې دي جسم ته کم دي نو دې کې ترقي د چا نه وشوه اعلی ته وشوه نو دا موافق دی د طبیعت سره دا خبره پرون ما نه وه کړې ده نو دې موافق دی د طبیعت سره ځکه دې کې ترقي د ادنا نه د متوسط ته د متوسط نه د اعلی ته ځکه د انسان ته ثابت که حیوان د انسان افراد کم و دې کم ته ډېر ثابت که د حیوان چې واخلې نو انسان ته افراد ډېر دي خو جسم ته کم دي
نو د حیوان نه بیا ترقی وکړه دا متوسط شو جسم چاته اعلی ته زیات ته څوک دی چې جسم دی انسان ته حیوان ثابت کړ لږ ته ډېر ثابت کړ دا د متوسط مرتبه ده او حیوان ته جسم ثابت کړ نو دا جسمیت چاته ثابت شو وایه انسان ته نه حیوان ته حیوان ثابت شو انسان ته نو جسم ثابت شو انسان ته ځکه ثابت شی ثابت دغه شي نو ځکه دا نتیجه راله چې حد اوسط ته لرې کړم کل انساننا جسمنا اوس پوه شوئ کل انسان جسمنا داسې اوس جوړ کړه چې کل تبلیغي حامل البشترا وكل حامل البشترا دوسنا كل تبلیغی حامل البشترا وكل حامل البشترا دوس والدوس لا يحصل شكل اول ذکر دی کہ ایجاب د صغرا کلیت کبرا شرط ہے وكل حامل البشترا دوس نتیجہ بصور کی آتے ہیں كل تبلیغی مروج كده سركير كمان تبليغ يعني دوسنا تبليغي مروج تبليغي مروج لا شكل اول شوخا هذا اوسط محمول شو بصغرا کی موضوع شو بكبرا کی هذا خرقوس بجاو بکی جوڑ کر دے گورا اس چون کلو با هر بسره دا موجبه کلیه ده ښه هر با دی دا با د یو کلی نه تعبیر او ابا د بل کلی نه تعبیري کلو با هر با دی صغرا دی موجبه کلیه ده موضوع پکې څوک دی با محمول پکې څوک دی او دا آی دی بته ثابت که یعنی انسان ته حیوان ثابت که دا مانا وكل اجا او هر اثر جره دا کبرا هم موجبه کلیه ده موضوع پکې څوک دی محمول پکې څوک دی جا او دا کلیه کبرا دی او صغرا کبرا چې دواړه موجبي کلی نو نتیجه به څه راځي موجبه او کلیه اوس حد اوسط لري کا چا مقرر دی هغه څوک دی دی دا اتې لرکا او قضیت جوړه که څنګه به جوړه نو دا به موضوع کې دا جب او ته محمول کې او کلو په داخل کې نو کلو بجا دا نتیجه شو و اگر عکسی این باشد کچری عکس د دې شکلو د شکل چهارم ګوي ناګه تسلورم شکل وي څنګه د دې عکس سره د شکل اول عکس شکل رابع عکس د شکل اول لري څنګه په شکل اول کې حد اوسط محمول په صغرا کې دې کې به موضوع په صغرا کې او باغې کې حد اوسط په کبرا کې څو موضوع کبرا کې موضوع نو په دې کې به محمولي دا په شکل رابع نو حد اوسط په موضوع په صغرا کې او محمول به په کبرا کې نو دې شکل اول نه په دواړو مقدمو کې مخالف شو لذا دوړ مقدمو کې او دوی وایي چې دا شکل اول چې دا بدیل انتاج دی لکه دې کې ترقی د ادنان له حالات نو دې به نتیجه ذاتی ورکوي څه د نتیجه به ذاتی وي او دا نور اشکال چې دي دا د طبیعت سره موافق نه دي ځکه دوی کې ترقی د ادنان حالات نشته بلکې د اعلی ترقی پکې ادنا ته کېږي نو دوی چې نتیجه ورکوي نو دوی به نتیجه ذاتي نه ورکوي دوی به نتیجه ورکوي په رد سره شکل اول ته دوی به شکل اول ته رد کوي نو هله به نتیجه ورکوي نو که په دواړو مقدمو کې مخالف و نو بیا به دواړو کې عکس کوي رد به شکل اول ته په عکس سره کېږي اکه په یو مقدمه کې مخالف نو په حق مقدمه کې به عکس کوي نو شکل اول به جوړیږي هله به نتیجه ورکوي اوس راځه و این بعید از طبع است او دا شکل څلورم چې دی بعید دی د طبیعت نه مثال د شکل رابع ښیي چې حد اوسطي په صغرا کې موضوعي په کبرا کې محمولی نو دا مثال دی
لکه وای کل ابا هر ابا دی دا موجب صغرا موجب کلیه دا موضوع پکې آدی او محمول پکې څوک دی وای ابا دی اوس به حد اوسط ته ګوري وکل جاء او هر جاء دی دا کبرا قضیه ده او موضوع په دې کبرا کې جد او محمول پکې آدی نو ګوره دا په دواړو ځینو کې حد اوسط ته مقرر دی خو په صغرا کې دا موضوع واقع شي ده په کبرا کې محمول واقع شي دی نو دا شکل اول څه شو عکس شو چې به اخی کس کوي نو دې به نتیجه څنګه ورکوي پرد سره شکل اول ته شکل اول ته رد کړي شکل اول ته به په هغه مقدمه کې رد کوي چې په کومه مقدمه کې دی د شکل اول نه مخالف دی او دیر شکل اول نه په صغرا کې مخالف دی صغرا کې شکل اول نه په صغرا کې مخالف دی او په کبرا کې هم مخالف دی په دوه مقدمو کې مخالف دی لکه حد اوسط په شکل اول کې محمول او دلته کې موضوع ده صغرا کې موضوع ده او دغه په شکل اول کې حد اوسط په کبرا کې څو موضوع او دلته محمول لري په دوه مقدمو کې سره مخالف ده شاباس نو دې بل نتیجه ال ورکی چې د شکل اول ته او ورته چې شکل اول ته کوي نو پاکس صغرا سره به کوي نو د صغرا کې به عکس وکي صغرا کې چې عکس کوي نو صغرا موجبه کلیه ده د موجبه کلیه عکس سره دي موجبه جزئیه ته خبره پوښتنه ځکه دا قانون دی په عکس کې چې اصل صادق نو عکس به صادق او عکس د موجبه کلیه عکس صادق راځي موجبه جزئیه موجبه کلیه قاضي راځي نو چې په دې صغرا کې ته عکس وکي کل ابکی کل جبکی دینه به تاسو جوړ کی دا ابد محمول زیله بوزي د بی زیله ابي بد موضوع زیله راول د ازیله نو دا سی بوای چې کل با کل با بنوي بعض با س لکه کس موجبه کلی سره دي موجبه جزئیه کس ته و چې دا موضوع د محمول زیله وی سی محمول کی محمول له موضوع زیله راولي خو د موجبه کلی عکس بیا جزئیه راځي نو بعضو به پکې دي نو چې دلته کې عکس کې د کل ابا نو داسې به وایي چې بعضو با کل جاء دې کې به هم عکس کوي ځکه دی په دواړو مقدمو کې مخالف دی نو عکس شکل اول ته چې رد کوي په دواړو کې به عکس کوي نو کل جاء دې کې چې عکس کوي نو داسې به وکړي چې بعضو اجا نو دواړه مقدمې څه شوي دواړه مقدمې اوس موجبې جزئیې راغلې او په قیاس کې چې یو مقدمه جزئیه یا دواړه جزئي نو نتیجه څه راځي موجبه جزئیه راځي نو دلته کې نتیجه موجبه جزئیه راغله فبعضو بجا حد اوسط چې ته لرې کړ دا چې هېڅ کمه نو بیا یې درته نور وایم صحیح ده دلته یې زده مثالي لکه ووایي کلو باء کته ورته لیکلي ښه یعنې کلو انسان حیوان خو د دې صغرا موجبه کلیه ده کلو باء نو دا با عبارت دی د انسان نه او دا عبارت دی د حیوان نه نو کلو انسان حیوان دا معنا شوه او په دې دا صغرا دی او په دې کې حد اوسط دا حیوان دی صغرا کې محمول واقع شي دی ځکه انسان موضوع ده په کلو انسان حیوانون کې حیوان محمول دی خو د دې شکل اول کبرا چې دی یو مقدمه به موجبه یو بله به سالبه نو دا کبرا به سالبه کلیه ولا شیء من جاء او نشته دی یو شی د جنه نو دا جا عبارت دی د انسان نه او با عبارت دی د حجر نه ولا شیء من جاء نشته دی یو شی د انسان نه حجر نو ټول قیاس داسې شو کل انسان حیوان ولا شیء من الحیوان بحجرنا نو حد اوسط په دې کې څوک دی دا انسان دی
پیش به مطلب نه حد اوسط په دې کې څوک دی په کل باء کې ولا شیء من جاء دا شکل ثانی دی که نه حد اوسط په صغرا کبرا دواړو کې محمول دی کل باء دا محمول شو او بای موضوع شو ولا شیء من جاء یا موضوع شو ای محمول شو و صغرا موجبه کلیه دا کبرا سالبه کلیه دا حد اوسط مکرره پکې آره او دا محمول لی په صغرا کې او موضوع دا په کبرا کې حد اوسط پکې څوک دی کل باء کل انسان حیوان ولا شیء من جاء دا حیوان حد اوسط دی دوړو کې محمول نه دي په دواړو کې محمول دی کنه شکل ثانی دی کنه په صغرا کبرا دواړو کې محمول دی نو دی نتیجه ورکوي سالبه کلیه لکه چې یوه مقدمه موجبه کلیه او بله سالبه کلیه نتیجه یې سالبه کلیه راځي نتیجه سالبه کلیه راځي خو په اسقاط ته حد اوسط سره چې حد اوسط یې لرې کړي اسقاط وګورئ خو دا شکل ثاني چې نتیجه ورکوي هله به ورکوي چې رد یې چاته وشي شکل اول ته ورکړي ده چې رد یې شکل اول ته وشي شکل اول ته او شکل اول ته به دې څنګه رد کېږي دې شکل اول نه په کبرا کې مخالف دی لکه په شکل اول کې حد اوسط محمول په صغرا کې او موضوع په کبرا کې او دلته کې په کبرا کې هم محمول دی په کبرا کې محمول دی په دواړو کې چې محمول شو په صغرا خو سره موافق دی شکل اول سره شکل اول سره خو لیکن کبرا یې مخالف دی مخالف دی ځکه په کبرا د شکل اول کې حد اوسط څه موضوع او دلته کې محمول دی نو دې د کبرا کې مخالف دی نو دې چې رد شکل اول ته کوي نو په کبرا کې به عکس کوي کبرا د څه شی دی کبرا د دې دغه دی کلیه ده کلیه ده نو چې کلیه ده سالبه کلیه ده کبرا نو دې کې به موضوع محمول کې او محمول به د موضوع ځای له راوړي او دا خو سالبه کلیه ده که نه نو عکس د سالبې کلیې څه راځي عکس سالبې کلیې سالبه کلیه راځي نو کبرا به سالبه کلیه شي ولیکن دا صغرا چې ورته دا به څه شي موجبه جزیه شي ته په خبره پوه شو او که نه نو دې کې به عکس په چا کې کوي دی خو د شکل اول نه په څه کې مخالف دی په صغرا کې مخالف دی په کبرا کې مخالف دی نه دی په کبرا کې به عکس وکړي او عکس سالبې کلیې سالبه کلیه راځي نو کبرا به سالبه کلیه شي صغرا به موجبه جزیه شي او دا قانون دی چې په قیاس کې یو مقدمه موجبه یو بله سالبه نتیجه تعبیر سالبي وي چې یو کلیه یو بله جزیه نتیجه تعبیر جزیه وي نتیجه به دلته کې سالبه جزیه راشي نتیجه تعبیر جزیه د دې نتیجه به دا راشي کل باء ولا شیء من جاء نتیجه به دا ورکي چې فلا شیء من بجا د دې صغرا موجبه کلیه شوه کبرا سالبه کلیه شوه او په دې سالبې کلیې کې عکس شو او عکس سالبې کلیې خپل نفس ته کېږي ښه چا ته کېږي خپل نفس ته و صرف موضوع به محمول شي محمول به موضوع شي نو کل باء او د لا شیء من جاء عکس به څه راشي لا شیء من اجا نو صغرا اوس موجبه کلیه شوه او کبرا سالبه کلیه شوه په عکس کې هم سالبه کلیه شوه ولې ځکه عکس سالبې کلیه خود به خود سالبه کلیه راځي خو صرف محمول بدلیږي نو نتیجه به سالبه کلیه ورکي فلا شیء من بجا و اگر هر دورا موضوع شود او کدا حد اوسط په صغرا کبرا دواړو کې موضوع نو آرا شکل ثالث گوینده ته څه وایي شکل ثالث او دې چې نتیجه ورکوي نو رد به شکل اول ته کوي او رد کېږي په عکس سره پوهېږي په مطلب رد کېږي په عکس سره نو دې کې به عکس کوي خو په هغه مقدمه کې به عکس کوي چې په کومه مقدمه کې دې د شکل اول نه مخالف دي او دلته کې حد اوسط صغرا کبرا دواړو نو دا د شکل اول نه په کومو مقدمو کې مخالف دی په صغرا کې مخالف لکه حد اوسط په صغرا د شکل اول کې محمول او دلته کې موضوع ده
په کبرا کې خو موضوع کنه شکل اول کې دلته هم موضوع دلته موضوع د شکل اول نه مخالف دی په صغرا کې د دې په صغرا کې با کسو کې موضوع به د محمول ځای لوي چې محمول به د موضوع ځای لراولي او د کلی عکس په څه کېږي په جزئی کې کلی عکس په جزئی کېږي جزئی معنی چې جزئی شو نو نتیجه به بیا دلته کې جزئی راځي لکه ګوره اوس على شكل ثالث كل أبا الصغرى دي موجبة كلية دا موضوع بكي أب أدي محمول بكي بدي وكل أجا دا كبرى موجبة كلية دا موضوع بكي أدي ومحمول بكي جدي دا أحد دي وسطي دي په صغرى قضية كي موضوع كيشي دا او په كبرى قضية كي محمول واقع شيري دوارو کی موضوع واقع شيري كل آبا وكل أجا نو دا حد اوسط په صغرا کبرا دوارو کی موضوع واقع شيري نو دیر شکل اول نه پس کی مخالف دی په صغرا کی مخالف دی لکه شکل اول په صغرا کی حد اوسط محمول او دلته کی موضوع ده نو دې برات کا شکل اول تا باکس صغرا سره آکس موجبی کلی سره جی موجب جزیه نو کل ابد نو بعضو با وکل اجا نو په دې قیاس کې اوس صغرا سره له موجب جزیه را کبرا موجب کلی شو او دا قانون دی چې په قیاس کې مقدمه یو مقدمه جزیه بل کلیه نتیجه تابع دی جزیه راځي نتیجه موجب جزیه را نتیجه را فبعضو بجا خلاص شو قیاس اقترانی خلاص شو څلور اشکال پکې بیان شو اوس قیاس استثنایی شروع شو و اگر دلیل مرکب شو د کجری دلیل مرکب از متصله د متصلین یعنی د شرطی متصلین قیاس جوړو دلیل جوړو دلیل او قیاس دا یو شی دلیل مرکب شو خود متصلین اند شرطی متصلین جوړ شو یا از منفصله یا د شرطی منفصلین جوړ شو نو کوم قیاس چې مرکبی د شرطی متصلی یا د شرطی منفصلین نو آرا قیاس استثنائی خواهان دی قیاس تسنم وی قیاس استثنائی د حملیاتو نه جوړو ناغی ته اقترانی وی او چې د شرطیاتو نه جوړ شو د شرطي متصلین یا د منفصلین نو دې ته قیاس استثنایی وایي دې ته استثنایی ولې وایي وایي ځکه چې دې نتیجه ورکوي په استثنا سره څه سره په استثنا سره دې به نتیجه ورکوي په استثنا سره دې کې به استثنا کوي نو هله به نتیجه ورکوي څنګه دې خو شرطي نه جوړ دی نو شرطیه کې یو مقدم دی بل تالي دی نو دی کې احتمالات دي یا به استثناء د عین مقدم نه کوي یا به استثناء د نقیض مقدم نه کوي دو شو یا به استثناء د عین تالی نه کوي یا به استثناء د نقیض تالی نه کوي نقیض شی پیژنه نقیض کل شی نفعه نقیض د هر شي رفع ده لکه د انسان نقیض څه شی لا انسان چې پورته کوي د موجبی نقیض شعر سالبه نو چې قیاس جوړي د شرطي نه نو که شرطیه متصله وي که منفصله وي خو دې قیاس ته استثنایی وي ولې ځکه د ده نتیجه راځي په استثنا سره او په استثنا کې احتمالات څلور دي استثناء د عین مقدم استثناء د نقیض مقدم دو دا شو استثناء د عین تالی استثناء د نقیض تالی ضرور شو په هر یو قیاس کې اقترانی استثنایی کې څلور احتمال دي او دا به څلور به زه تاسو ته اوس جاري کوم مثال متصله مثال متصلې چې قیاسي او جوړي او د شرطي نه جوړي او په شرطیه کې شرطیه متصله نو دا متصله بیا په دوه قسمه ده یو متصله لزومیه ده څه ده لزومیه او بله متصله اتفاقیه ده متصله لزومیه قضیې ته وایي چې د مقدم او تالي په منځ کې اتصال لزومي وي
او د دې لزوم د پاره اسباب دي دا لزوم د هغه اسبابو نه راځي هغه کوم دي چې یا مقدم علت د پاره د تالي وي یا دا مقدم معلول د پاره د تالي وي یا دواړه معلولې د علت ثالثه نه علاقه د علیت معلولیت پکې یا پکې تضاعفي په مقدم او په تالي کې تضاعفي نو دقه ته شرطیه متصله لزومیه وي دا دې کې حکم په متصله کې حکم بالاتصال شعر کنه نو دا اتصال بخالی نه یا بل وجد علاقی نه دا اتصال موجب د اتصال بیا علاقی دا اتصال لزومی دا اتصال بل وجد علاقی نه یا بلال علاقتی نه بمجرد اتفاق الجزئین وي کدا اتصال لوجد علاقی نه ندی ته شرطیه متصله لزومیه وي او کدا اتصال لا لعلاقتين بمجرد اتفاق الجزئين ندیت اتفاقیه وی او قیاس په اتفاقیه کې نتیجه نه ورکي د شرطي متصلي اتفاقی نه قیاس نه جوړيږي دا قیاس چې جوړيږي د چا نه جوړيږي د شرطي متصلي لزومي نه جوړيږي خارج کې د تعزل لزومیه خیم لزومیه هغه چې دی کې په شرطیه متصله کې حکم شعر په اتصال تالی د مقدم سره چې دا تالی ور دی مقدم سره متصل کدا مقدم متحقق شو نو دا تالی به سره موجودی کې متصل وي دی به تینه جدا کی دغه ته متصله وي او کدا اتصال لوجد علاقین نو دی ته لزومیه وي او کبه مجرد اتفاق الجزئین نو دی طبیعی اتفاقیه وي او قیاس چې دی نتیجه ورکي الا ورکي چې دی د متصلي لزومي نه جوړي کله متصلي اتفاقی له جوړي دا نو قیاس نتیجه نه ورکي په اتفاقیاتو کې نتیجه نه راځي قیاس نه جوړيږي اوس ته خیم دا متصله لزومیه چې دا لزوم خو چې راځي اتصال للتالي چې د مقدم سره د لزوم د وجه لازمي دا لزوم اسباب واري دي کې خو اتصال للتالي د مقدم سره کنه او دا تالي په مقدم مرتب دي دا ترتب کدا علاقین او د متصله لزوميه او علاقه د اتصال لزومي کوم دي یو دار چې مقدم علت تفاره د تالي لکه هو ان كانت الشمس طالعه كچرن ور راو خود نفنهار موجود نهار بموجود دلته کې مقدم څوک ته طلوع الشمس مضمون بیراله مضمون د مقدم سره طلوع الشمس مضمون د قضیه دي ته چې د قضیه کې یو جزء مشتقي بل جزء جامدي او مصدر د جزء مشتقي راواله مضاف کې جزء جامده تندې ته مضمون د قضیه مضمون د جملې وي نو ان كانت الشمس طالعه لدي مضمون سره طلوع الشمس دا ان شرطیه دي الشمس طالعه چې ان كانت الشمس طالعه دا شرط دی کنه الشمس طالع طالع مشتق فيه ولا شابسي ان كانت الشمس طالعه دا الشمس جزء جامده دی او طالعه جزء مشتقي دی دې مشتقي مصدر څوک دی طلوع چې دا طلوع رواخلی مضاف کې دی جزء جامده ته چې شمس دا مضمون د جملې دی د قضیه دی د ان كانت الشمس طالعه مضمون سره طلوع الشمس او د فالنهار موجود مضمون سره وجود النهار او دلته کې دا مقدم به اعتبار المضمون علتي د پاره د تالي اوس طلوع د شمس خو علت د پاره د وجود النهار نو دا مقدم څه شو علت شو د پاره د تالي علاقه پکې را لکنه او علت ملزومي او معلول سره لازمي ذکر لازم د معلول نه منفکی د ملزوم نه منفکی نه د طلوع د شمس نه وجود د نهار نه منفکی چې چرته طلوع د شمس وي وجود د نهار په مرتبي لکه طلوع د شمس علت ته وجود د نهار معلول له او تخلف د معلول د علت نه باطل دلته کې دا اتصال لزومي دی سره دا اتصال د تالي د مقدم سره لازم دی اتصال وجود النهار د طلوع الشمس سره لازم ده
دا علاقه شوخه د اتصال لزومی او علاقه څه شوه چې مقدم علاقه د علیت شوه چې مقدم علت شو د پاره د تعلی او تعلی معلوم شو یا د دې عکس څنګه تعلی علت وي د پاره د مقدم علت د پاره د تعلی وي یا دا مقدم معلول د پاره د تعلی وي هغه دې قضیه کې عکس وکړ د ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود عکس بسنګ کای ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة ان كان النهار موجودا مقدم شو او فالشمس طالعة تالي شو دلته کې دا مقدم سره معلول لپاره تالي یا دوړ معلولې د علت ثالثي نه مقدم او تالي دوړ د یو علت معلولې دا علاقه د اتصال لزومي ده لك هو إن كان النهار موجودا فالأرض مقضية إن كان النهار موجودا كچري نهار موجودي فالأرض مقضية نظم كبرنا ديكي مقدم سوكتي وجود النهار أو تالي سوكتي زياء الأرض أو دا زياء الأرض دي لازم لوجود النهار سنة لكن دا طلوع الشمس وجود النهار دوار معلولين علة ثالثة طلوع الشمس أول تجلو شيء طلوع الشمس راشي بدي طلوع الشمس من مرتب وجود النهار أو بدي وجود النهار من مرتب تشيء زياء الأرض لكن طلوع الشمس علة ده بارد وجود النهار أو وجود النهار علة ده بارد زياء الأرض طلوع الشمس علت شو د پاره د ضیاء الارض دی دا دوړ معلولې دا دوړ معلولې دی یو علت شو شمس دی شمس دی دوړ معلولې څه شو دی یو علت شو دا په دې کې علاقه شو چې دوړ معلولې دی یو علت شو چې دا یو علت موجود شي د دې دوړ په منځ کې به اتصال دا دوه معلوله په مرتبي لکه په طلوع د شمس مرتب دی وجود النهار په وجود د نهار څه مرتب دی لکه طلوع د شمس علت دی لپاره د وجود النهار او وجود النهار علت دی لپاره د ضیاء الارض او قانون دار چې علتي دا طلوع د شمس علت شو لپاره د وجود النهار او وجود النهار علت شو لپاره د ضیاء الارض دا طلوع الشمس علت شو لپاره د ضیاء الارض دا علت دا علاقه د اتصال لزومي خیم خوا ولې ځکه په شرطیه متصله کې مقیاس جوړو اوس پیږي نو که چېرته د دې تعلی دا اتصال د مقدم سره په شرطیه متصله کې دا اتصال به خالیني یا بل علاقتینی یا به دا اتصال لمجرد اتفاق الجزئینی که دا اتصال د تعلی د مقدم سره لعلاقتینو ندی ته شرطیه متصله لزومیه وي او کدا اتصال تعالی د مقدم سره بمجرد اتفاق الجزئین ندی ته شرطیه متصله اتفاقیه وي خو دا اتصال لزومی چې راځي د علاقه غواړي اسباب غواړي نو دا په کوم ځای کې راځي اتصال لزومی یا مقدم علتی د پاره د تعالی یو شو یا دا مقدم معلولی د پاره د تعالی چې علتی لکه ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود او چې مقدم معلولی د پاره د تعالی دې قضیه کې عکس وکړه ان كان النهار موجود دا شرط جوړ کړ فالشمس طالعة او چې دواړه معلولی د علت ثالثي لکه ان كان النهار موجود فالارض مقضية یاد آئی چې د دې مقدم او تعریف په منځ کې استصحاب ملګرتیاي او دا ملګرتیا راغلي له وجه د تضایف نه تضایف پیژنه نسبت تضایف چې دوه څیزونه او تصور د یو موقوف وي په تصور د بل باندې او تحقق د احدهما په خارج کې موقوف وي په تحقق د بل باندې نو دې ته تضایف وي دو چیزونه دي او دواړه وجودي دي او تصور د یو موقوف لري په بل باندې یعنی وجودي ذهني کې چې یو تصور کوي نو تصور د بل سره لازم دي او په تحقق خارجي کې هم داسې دي چې وجود د احدهما په خارج کې حيث ترتب الاثار مستلزم د تحقق د بل
یعنی په وجود خارجي کې ذهني کې هم د دوی تلازم دی چې د یو تصور کوي نو موقوف لري په بل که دا بل تصور کوي نو موقوف لري په ده او تحقق د یو په خارج کې موقوف لري په تحقق د بل او تحقق د هغه بل په خارج کې موقوف لري په تحقق د دې بل یعنی هر یو په وجود ذهني کې موقوف لري په بل باندې او په وجود خارجي کې هم موقوف لري په بل باندې نو دې ته متضاعفین وایي او نسبت د تضاعف وایي لکه اب او ابن څه اب او ابن اب ابن دا اب تصور په ذهن کې موقوف لري په ابن باندې ځکه دا اب څنګه تصور کوي ابن اب څه ته وایي ماله ابن پلار دې ته وایي چې زوی او ابن څه ته وایي ماله اب تصور د اب موقوف لري په تصور د ابن او تصور د ابن په ذهن کې موقوف لري په تصور د اب ځکه د اب تعریف سره ماله ابن د ابن تعریف سره ماله اب د هر یو په تصور کې بل ماخوذ لري نو هر یو تصور چې کوي په وجود ذهني کې موقوف لري په بل باندې تصور د احدهما موقوف لري په تصور د آخر باندې من الجانبین او دارنګ تحقق د احدهما په خارج کې من ترتب الاثار موقوف لري په تحقق د بل باندې ځکه دا اب چې په خارج کې موجودي کې په وصف د ابوت سره چې اب په خارج کې موجودي کې په وصف د ابوت سره چې اطلاق د پلار پې کېږي اسی پې نشي کېدی تر څو چې د لره په خارج کې زوی نه وي او ابن چې په خارج کې موجودي کې په وصف د بنوت سره دا موقوف لري په اب باندې چې پلاري داسې اب چې تشته چې اب یو زوی نه وي بې پلار کېدی شي یا زوی کېدی شي په غیر د پلار نه چې پلار یې معین نه وي نو دې ته متضاعفین وایي دوی کې علاقه د تضاعف ته نو دوی کې به هم شرطیه متصله لزومیه جوړېږي تضاعف د علاقو د اتصالي لزومي نه دی نو دلته کې به ته څنګه وایي ان کان زید ابا لعمر دا یې شرطیه شو او کان زید ابا لعمر دا فعل شرط شو دا ټول شرط شو ان کان زید ابا لعمر که زید پلار د سی عمري جزا په مرتبه کا شرط فعمر ابنه نو عمر بیزوی تصور د اب په ابن موقوف لري د ابن په اب موقوف لري او تحقق د هر یو په خارج کې موقوف لري په بل نو دې کې شرطیه متصله لزومیه جوړیږي او خبره پوه شو شرطیه متصله هغه قضیه را چې دې کې حکم شي په اتصال سره بین المقدم او التالي چې دا طالب دې مقدم سره متصلي او دا طالب په وجود کې مرتبي په مقدم باندې که دا مقدم موجود شو نو دا طالب سره موجودېږي دا د اتصال معنا ده او دا اتصال په دوه قسمه دی یو متصله لزومیه ده او بله متصله اتفاقیه ده وجه د حصر دا ده چې دا اتصال د تعلیل مقدم سره دا بخاري دی یا بل علاقتینی یا بدا اتصال لتعلیل مقدم سره لا لعلاقتینی یعنی بمجرد اتفاق الجزئین بی کچر اتصال لتعلیل مقدم سره لعلاقتینو نو دیتا شرطیه متصله لزومیه وی او علاقه دی اتصال لزومی سو دی اس خواہ اغداری چی یا مقدم علت وی دو پارا تعلیل لکه ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود یا مقدم معلولی د پار تعالی دی قضی کیا کسوکا ان کان النهار موجودا فالشمس طالعة یا دوار معلولی د علت ثالثی لکه ان کان النهار موجود فالارض مبدیه وجود د نهار او زیاده ارضی دوار معلولی د علت ثالثی دی چې طلوع د شمس دا یو علاقه د اتصالی لزومی شوا چې علاقه د علیت معلولیت ته د جانبینونه او بل تضاعف ته چې د متضاعفینو کې شرطیه جوړه کی مقدم او تالی کی تضاعفی په شرط او جزا کی تضاعفی لکه وان کان زید ابا لعمر فعمر ابنه که زید اب د عمر نو عمر به ایمنی ان کان زید ابا لعمر دا شرط شو مقدم شو کنه فعمر ابنه دا تالی او جزا شو کنه پیش او دا اب او دا ابن په منځ کې څه شی دی تضاعف دی پیږي تضاعف څه ته وایي چې تصور د احد الشیئین په ذهن کې موقوف وي په تصور د بل
او تحقق د احد الشیئین په خارج کې موقوف وي په تحقق د بل او د جانبینو نه دا توقف اوس دې کې به شرطیه متصله لزومیه جوړېږي چې وإن کان زید ابا لعمر فعمر ابنه نو دا اتصال د تعلیل د مقدم سره چې د علاقې نه که علاقه د علیت معلولیتي که علاقه د تضاعفي دې شرطیه ته شرطیه متصله لزومیه وایي او دې کې به تعلیل لازمي د مقدم سره مقدم به ملزوم او تعلیل به ورسره لازمي او د لازم انفکاک د ملزوم نه ناروا دی نو ځکه دې ته متصله لزومیه وایي که چېرې دا اتصال د تعلیل د مقدم سره د علاقې نه نه په مجرد اتفاق د جزئینو سره و چې د دې شرط او د جزا په منځ کې او د مقدم او د تعلیل په منځ کې دا اتصال اتفاقي راغلی او ناڅاپي راغلی او همیشه نه و نو دې ته شرطیه متصله اتفاقیه وي خارج کې به مثال څنګه لکه ووایي ان کان الانسان ناطقا که چېرته انسان ناطقي نو فالحمار ناحق نو حمار به ناحقي ناطق تاسو پیژنئ نطق تلفظ ته وایي بالالفاظ ته لغوي معنا د نطق ته مراد ده که چېرته انسان ناطق یو خبرې کوي دا شرط شو ان کان الانسان ناطقا شرط شو مقدم شو نو فالحمار ناحق ناحق څه ته وایي د حمار هغه اواز ته وایي که چېرې انسان خبرې کوي نو حمار به څه ناحقي بس دلته کې مقدم ناطقیت الانسان دی او تعلیل شي ناحقیت الحمار دی او دا ناحقیت الحمار مرتب شی په ناطقیت الانسان باندې خو اتفاقا ناڅاپي دلته کې موږ تاسو انسانانو موږ خبرې کولې او خر چا راوستی او پیټ یې پرې راوړی او دغه ځای ولاړ و د خر کوس عادت دا دی چې دی اواز کوي نو خر اواز وکړو دلته انسان ناطق شو هلته کې حمار څه شو ناحق شو دا ناحقیت د حمار چې مرتب شو په ناطقیت د انسان باندې دا مجرد اتفاق دی په دې کې علاقه د لزوم نشته ولې لکه د علاقې د لزوم خو یا علیت معلولیت دی یا تضاعف دی یې دلته کې یوه نشته لکه ناطقیت د انسان نه علت دی دپاره د ناحقیت د حمار او نه معلول دی او نه دا دواړه معلول دی د علت ثالثه دي او نه په ناطقیت او په ناحقیت کې تضاعف شته نو علاقه د لزوم نشته نه دا شرطیه متصله لزومیه نه ده اتفاقیه ده اتفاقیه دي ته چې کله کله دا کار کېږي او کله نه کېږي کله انسان ناطق او حمار ناحق شي او کله انسان ناطق او حمار ناحق نه لکه اوس موږ دلته کې انسان ناطقین خبرې کوم ده او حمار نشته ناحق تاسو پوه شئ شرطیه متصله لزومیه اتفاقیه تاسو پېژنئ و دې اتفاقیه چې دی دې کې قیاس نه جوړېږي څه دې کې قیاس نه جوړېږي او په دې لزومیه کې به ته قیاس جوړئ او هغه قیاس ته قیاس څه وایي استثنایي وایي او دې نتیجه ورکوي په استثناء سره اوس جوړوه دلته کې و اگر دلیل مرکب شود که چېرې دلیل مرکب شو از متصله د متصلین یا از منفصله د منفصلین نو آرا قیاس استثنایی خوانن دغه ته قیاس استثنایی وایي اوس د متصلین قیاس جوړي په قیاس کې هغه مقدمتین مقدمه متصله مثال متصله او اتصال لزومی پکې کلما کان هذا الشیء انسانا کچری دا شی انسانی نو کان حیوانا نو دی به حیوانی ایکی ماتا مقدم وخیا دا کلما کان هذا الشیء دا کلما خصور د موجب کلی دی او دا شرطیه متصله کلیه ده شرطیه متصله کلیه ده او کان هذا الشیء انسانا دا مقدم دی کان هذا الشیء انسانا مقدم دی کان هذا الشیء دا موضوع دا انسانا محمول او مجموعه دا مقدم دی شرط او کان حیوانا اجازه ده تالی دی
او د حکم بالاتصال کړ دی څنګه متصله ده که چېرته دا شی انساني دی به حیواني دلته کې مقدم څه دی کون د دې شي انسان دا هذا خو اسم اشاره ده که نه مضمون د مقدم څه دی کېدل د مشار الیه انسان چې دې شي ته مې اشاره وکړه چې دا شی پوری دا ان کان هذا الشی که چېرې وي دا شی انسان نو د مقدم مضمون سره کېدل د مشار الیه انسان تالی سره مرتب کان حیوانا نو دی به حیوانی اوس دا شرطیه ده په شرطیه کې متصله ده په متصله کې لزومیه ده دا لزومیه ولې ده ځکه کېدل د شی انسان دا ملزوم دي څه دي کېدل د شی انسان دا ملزوم دي او کېدل د شی حیوان دا ورسره لازم دي او دا کېدل د شی حیوان د انسان سره دا حیوان ولې لازم دی ځان پرې پوه کړه ځکه دا انسان کل دی او دا حیوان جز دی او جز د کل سره لازمي ځکه کل نه کل کېږي په غیر د جز نه نو شی به هله انسان کېږي چې د حیوان ځکه د انسان معنا سره وایه نو د انسان یو جز څوک دی حیوان او بل جز څوک نو انسان خو حیوان ناطق دی دا حیوان یو جز د انسان دی او ناطق بل جز د انسان دی نو دا حیوان د انسان سره لازم دی که چېرته یو شی انسان و نو دا کېدل د انسان ملزوم دی او حیوان سره لازم دی ولې لازم دی ځکه انسان کل دی او حیوان سره جز دی او تحقق د کل مستلزمي تحقق د جز لره نو چې یو شی انسان چې دی به هم حیوان کېږي ولې که یو شی انسان شو حیوان نه شو نو لازم به چې تخلف د څه د کل د جز نه بیا به دا کل نشي او جز به جز نشي دا ټوکې نه دي ځان پوه کول پرې غواړي نو کېدل د شی انسان دا مضمون د مقدم دی ملزوم دی او کېدل د شی حیوان دا ورسره لازم دی او دا اوس شرطیه متصله لزومیه ده دا چې نتیجه ورکوي نو په څه طریقې سره به ورکوي دې کې احتمالات عقلیه د نتیجې څلور دي دا نتیجه په استثناء ورکوي څه استثناء او د استثناء دپاره راځي لاکن لفظ لکه نوحات وایي لفظ د لاکن د استثناء دپاره راځي د استثناء دپاره الا هم راځي او لاکن هم راځي لکه په مثال کې راته ښیم یو سړی وایي جاءني القوم الا زیدن ما ته قوم راغلی مګر زید نه دی راغلی دا الا استثنایه دی که نه زید مستثنا شو د قوم او د قوم حکم څه مجي قوم راغلی په قوم کې خو زید داخل دی وی الا زیدن مګر زید نه دی راغلی استثناء یې وکړه که نه د جملې د عام نه الا استثنایه شو لکن هم استثنایه دی څنګه چې ته وایي جاءني القوم لکن عمرا قوم ما ته راغلی نو په قوم کې خو امر داخل څه دی زید داخل دی خو زید نه راغلی نو ته وایي جاءني القوم ما ته قوم راغلی لکن عمرا لکن امر نه دی راغلی لکن د پاره د استثناء نه شو د لکن عمرا څه معنا ده سوا عمر قوم راغلی خو سوا د عمر دا لکن د پاره د استثناء راځي او دا شرطیه متصله لزومیه چې دا نتیجه ورکوي په استثناء سره او په استثناء کې احتمالات عقلیه د نتیجې څلور دي په شرطیه متصله کې هغه دا دی چې استثناء د عین مقدم نه وشي او نتیجه د عین تالي راشي نقیض د شی پېژني عین مقدم دا عین مقدم نقیضي بیا نقیض د هر شي رفع د انسان نقیض لا انسان دی د حیوان نقیض څه لا حیوان دی په دې شرطیه متصله کې احتمالات عقلیه د نتیجې څلور دي عقلي احتمالات څلور دي لیکن صحیح متحقق د دغه څلورو نه دوه دي هغه څلور څه دي عقلي چې استثناء د عین مقدم نه وشي او نتیجه د عین تالي راشي یو شو دویم سره استثناء د نقیض د مقدم نه وشي او نتیجه د نقیض د تالي راشي دوه جانب د مقدم
نا به داسې جوړی که چېرته دا شی انساني ده ته اشاره وکړي که دا شی انساني نو دی به حیواني اوس استثنا د عین مقدم نه وکړه لیکن دی انسان دی نو نتیجه دی دا ورکړي چې فهو حیوانون نو دی حیوان دی نو فهو حیوانون به نتیجه شي یا د استثنا د نقیض د مقدم نه وشي نتیجه د نقیض د تاری راشي مقدم انسانو نقیض لیس بانسان دی ځکه نقیض د هر شي رفعی کلما کان هذا الشیء انسان فهو حیوان کان حیوان لکنه لیس بانسان دا مې د نقیض د مقدم نه استثنا وکړه نتیجه د نقیض د تالی راشي تالی حیوان دی نقیض لیس به حیوان دی نو دا نتیجه دی ورکړي چې فهو لیس به حیوان دوه مې جوړې کړي استثناء د عین مقدم نه نتیجه عین تالی او استثناء د نقیض د مقدم نه نتیجه نقیض د تالی چې د عین مقدم نه وشي داسې وایي چې کلما کان هذا الشیء انسان کان حیوان لکنه انسان لیکن دا شی انسان دی نو نتیجه به یې شي شو حیوان عین تالی او چې د نقیض د مقدم نه وکړي او نتیجه نقیض د تالی راځي بیا به څنګه وي که چېرې دا شی انساني نو دی به حیواني لیکن دا شی انسان نه دی نو فهو لیس بحیوان نو حیوان هم نه دی دو په مقدم کې جوړې شو اوس دوه احتماله په تالی کې دي د استثنا نو عقلي احتمالات ضرور دي که چېرې دا شی انسان هم دی به حیواني اوس استثنا د عین تالی نه وکړه عین تالی حیوان دی او نقیض لیس بحیوان دی که چېرې دا شی انساني نو دی به حیواني لکنه حیوان دی خو حیوان دی نتیجه د عین مقدم ورکړي چې فهو انسان یا د استثناء د نقیض د تالی نه وشي نتیجه د نقیض د مقدم ورکړي څلورمه اداره که دا شی انسان هم دی به حیواني لیکن لیس بحیوان نو دا د دا نتیجه ورکړي چې فهو لیس بانسان په شرطیه متصله لزومیه کې احتمالات عقلیه د نتیجې په اعتبار د استثناء سره څلور دي او په اعتبار د استثناء سره ولي وي ځکه چې قیاس استثنایی نتیجه ورکوي په استثناء سره او دې ته ځکه قیاس استثنایی وایي چې دې نتیجه ورکوي په څه سره په استثناء سره او په دې استثناء کې احتمالات عقلیه د نتیجې څلور دي مقدم ملزوم دی په دې کې او تالی سره څه دی لازم دی او احتمالات عقلیه د نتیجې څلور دي څلور کوم دي استثناء د عین مقدم نه نتیجه عین تالی یو استثناء د نقیض د مقدم نه نتیجه نقیض د تالی ابد څنګه راځي داسې که چېرې دا شی انسان دی به حیواني لیکن د انسان دی استثناء د عین مقدم نه نتیجه د عین تالی ورکړي چې فهو حیوان او د نقیض د مقدم نه دی وشي نتیجه د نقیض د تالی ورکړي به داسې که دا شی انسان دی به حیواني لیکن لیس بانسان دا د دا نتیجه ورکړي چې فهو لیس بحیوان دو دا شو دو په تالی کې دي استثناء د عین تالی نه وشي نتیجه د عین مقدم شي استثناء د نقیض د تالی نه وشي نتیجه د نقیض مقدم شي ادوه دا دي که دا شی انساني نو دی به حیواني لکنه حیوان دا د نتیجه ورکړي عین مقدم چې فهو انسان یا د نقیض د تالی نه استثناء وشي نتیجه د نقیض مقدم ورکړي دا صورت دی که چېرې دا شی انساني نو دی به حیواني لکنه لیس بحیوان دا نتیجه دی ورکړي چې فهو لیس بانسان څلور شو که نه خو څلور احتمالات عقلیه دي صحیح د دې څلورو نه دوه دي دوه پکې باطل دي څنګه صحیح کوم کوم دي چې استثناء د عین مقدم نه وشي نو نتیجه به عین تالی راځي څو چې د عین مقدم نه استثناء وشي نتیجه به عین تالی راځي ځکه دا پکې صحیح دی که چېرې دا شی انساني نو دی به حیواني لیکن د انسان دی څه دی استثناء مې د عین مقدم نه وکړه نتیجه به عین تالی راځي فهو حیوان دا حق ده دا ولې ځکه دې کې مقدم ملزوم دی او تالی لازم دی دا استثناء چې د عین مقدم نه وشو نو دا وجود د ملزوم دی څه دی استثناء چې د عین مقدم نه وشو نو دا وجود د ملزوم دی او عین تالی سره لازم دی او وجود د ملزوم مستلزم وجود د لازم لري چې ملزوم چته موجود شي نو لازم به سره څه موجودیږي ولې ځکه چې ملزوم موجود شي او لازم سره موجود نشي نو دا ملزوم به بیا ملزوم نشي او لازم به لازم نشي نو دا صحیح نتیجه شو
چې استثناء د عین مقدم نه وشي نتیجه به عین تالي راځي. هغه دا ده که چېرې دا شی انساني نو دی به حیوان استثناء د عین مقدم نه وکړه لکنه انسان لکن دی انسان دی نتیجه به دا ورکوي چې کانه حیوانن دی حیوان دی. ولې ځکه استثناء چې د عین مقدم نه وشو نو دا وجود د ملزوم راغی که دا شی انسان دی به حیواني لکن انسان خو دی نو استثناء د عین مقدم نه وجود د ملزوم راغی او عین تالي وجود د لازم دی او وجود د ملزوم مستلزم دی وجود د لازم لره. اوس پوه شو. بل دا ده چې دا مقدم په دې کې که دا شی انسان دی به حیواني انسان خاص دی او حیوان سره عام دی. دا مقدم خاص دی او دا تالي ورسره عام دی. پوهېږې اوس که استثناء د نقیض د مقدم نه وشوه نتیجه بیا نقیض د تالي نه راځي. دا باطله ده چې دا داسې ووایي که دا شی انساني نو دی به حیواني لکن دی انسان نه دی. څه نه دی؟ انسان نه دی. استثناء دی د نقیض د مقدم نه وکړه لکن دا شی انسان نه دی د نقیض د مقدم نه استثناء وشوه نو دا نتیجه نه ورکوي. نقیض د تالي نتیجه نه ورکوي. ولې چې لم یکن حیوان که دا شی انساني نو دی به حیواني لکن دی انسان نه دی استثناء مې د چا نه وکړه د نقیض د مقدم. دا نتیجه نقیض د تالي نه ورکوي چې لم یکن حیوان. ولې انسان دی نه او حیوان دی وي ځکه انسان خاص دی او حیوان عام دی او انتفاع خاص مستلزمه نه د انتفاع عام لره ځکه نقیض د مقدم انتفاع د مقدم ده. څه ده؟ مقدم دلته کې خاص دی دا انتفاع خاص ده او نقیض د تالي چې لم یکن حیوان دا انتفاع عام ده او انتفاع خاص مستلزمه نه د انتفاع عام لره. خاص به منتفی او عام به نه یو شی به انسان نه او حیوان به وي لکه غوا نو چې استثناء د چا نه وشي د عین مقدم نه وشي نتیجه عین تالي راځي. ولې ځکه عین مقدم وجود د ملزوم دی او عین تالي وجود د لازم دی او وجود د ملزوم مستلزم دی وجود د لازم لره. ته پوه شوې. او که استثناء د چا نه وشوه د نقیض د مقدم نه وشوه که دا شی انساني نو دی به حیواني لکن نه دی انسان دا د نقیض د مقدم نه استثناء وشوه نتیجه نقیض د تالي نه ورکوي چې لم یکن حیوان. ولې ځکه دا مقدم چې دی دلته کې دی خاص دی او نقیض انتفاع خاص ده او محمول چې دی هغه تالي عام دی او نقیض انتفاع عام ده او انتفاع خاص مستلزمه نه ده څه لره انتفاع عام لره. یو شی به خاص به پکې منتفي او عام به منتفي یو شی به انسان نه او حیوان به وي. دویم وجه دا ده چې نقیض د مقدم نتیجه نقیض د تالي نه ورکوي. که چېرې دا شی انساني نو دی به حیواني لکن انسان نه دی دا نتیجه نه ورکوي چې حیوان نه دی نقیض د تالي نه ورکوي. ولې ځکه چې دا مقدم ملزوم دی. مقدم څه ملزوم دی نو نقیض انتفاع د ملزوم ده او نقیض د تالي انتفاع د لازم ده او انتفاع د ملزوم دلالت نه کوي په انتفاع د لازم باندې. ولې ځکه لازم کله کله عامي صحیح او انتفاع د ملزوم سره مقدم ملزوم دی او تالي په شرطیه متصله کې لازم دی او انتفاع نقیض د مقدم څه شی دی؟ نقیض د مقدم انتفاع د ملزوم ده او نقیض د تالي انتفاع د لازم ده او انتفاع د ملزوم مستلزمه نه د انتفاع د لازم لره. ولې کله کله ملزوم منتفي او لازم نه منتفي ځکه لازم عامي خارج کې د بله شرطیه جوړوم لزومیه چې هغې کې ملزوم خاص دی او لازم عام دی. که وایي ان کان هذا الشیء نارا که دا شی څه اوري اور ته اشاره ان کان هذا الشیء نارا که چېرې دا شی ناري نو کان حارا نو دی به حاري. ان کان هذا الشیء نارا که چېرې دا شی څه ناري نو کان حارا نو دی به حاري. دا ان کان هذا الشیء نارا دا مقدم شو او کان حارا دا تالي شو او دا مقدم دلته کې نار دی ملزوم دی او حرارت سره څه دی؟ لازم دی.
اوس چې ته دلته کې استثناء د عین مقدم نه وکړې نتیجه عین تالي ورکوي که دا شی ناري نو دی بهاري لکنه نار استثناء مې د عین مقدم نه وکړه دا به دا نتیجه ورکوي چې فهو خار ولې لکه دا عین مقدم ملزوم دی استثناء د عین مقدم نه وجود د ملزوم دی او د عین تالي نه وجود د لازم دی وجود د ملزوم مستلزم دی وجود د لازم لره خو که په دې ځای کې استثناء د نقیض د مقدم نه وشوه نتیجه نقیض د تالي نه ورکوي که تا داسې ووایي چې ان کان هذا الشیء نارا نو کان حارا بیا دې څه ووایي لکنه لیس بنار څه لیس بنار دا نتیجه نقیض د تالي نه ورکوي چې فهو لیس بحار نار دی نه یو خار دی نی ولې حرارت عام دی په شمس کې هم موجود دی په حرکت کې هم موجود دی نو انتفاع د ملزوم مستلزمه نه ده انتفاع د لازم لره ولې ځکه دا ملزوم کله عام او لازم صحیح ملزوم خاصي او لازم عامي او انتفاع د خاص مستلزمه نه ده چا لره انتفاع د عام لره نو مقدم په جانب کې دوه احتمال هم کنه استثناء د عین مقدم نه نتیجه عین تالي دا په شرطیه متصله لزومي کې صحیح نتیجه ده که استثناء د نقیض د مقدم نه وشوه دا به نتیجه نقیض د تالي نه ورکوي او دغه دلایل شوخه او د تالي په جانب کې هم دوه احتمال دي که استثناء د عین تالي نه وشي نو احتمال دا چې نتیجه د عین مقدم ورکي یا د استثناء د نقیض د تالي نه وشي نتیجه د نقیض د مقدم ورکي په جانب د تالي کې هم دوه احتمال دي خو په جانب د تالي کې یو احتمال صحیح دی یو نه دی صحیح څنګه که تا په شرطیه متصله کې استثناء د نقیض د تالي نه وکړه نتیجه به نقیض د مقدم ورکوي دا صحیح ده او که استثناء د عین تالي نه وکړه دا نتیجه عین مقدم نه ورکوي په دغه مثال کې درته ښیم اوس کلما کان هذا الشیء انسانا نو کان حیوانا دلته کې اوس استثناء یو د عین تالي نه وکړه او بل د نقیض د تالي نه وکړه او دې کې دوه احتمال دي د عین تالي نه وشي عین مقدم دی ورکي او که د نقیض د تالي نه وشي نقیض د مقدم دی ورکي خدای یو صحیح ده بل نه دی صحیح که استثناء د عین تالي نه وشوه نتیجه به عین مقدم ورکوي او که د نقیض د تالي نه وشوه نه که استثناء د عین تالي نه وشوه د نقیض د تالي نه نتیجه به نقیض د مقدم ورکوي او که استثناء د عین تالي نه وشوه نو عین مقدم نتیجه نه ورکوي بیا دې کې بیا دا قصه څنګه که چېرې دا شی انساني نو دی به حیواني اوس استثناء د عین تالي نه وکړه لکنه حیوان څه لکنه څه دا نتیجه نه ورکوي چې په انسان ولې ځکه د عین تالي وجود د لازم دی وجود د عام دی دا مقدم خاص دی او تالي عام دی او د عین تالي نه چې استثناء وشو نو دا وجود د عام شو او د عین مقدم وجود د خاص دی او وجود د عام مستلزم دی وجود د خاص لره چې یو شي کې عام موجود شي د خاص موجودي نو په دې جانب د تالي کې چې استثناء د عین تالي نه وشي نتیجه عین مقدم نه ورکوي که چېرې دا شی انساني دی به حیواني لکن نو حیوان استثناء مې د چا نه وکړه د عین تالي نه دا نتیجه عین مقدم نه ورکوي چې هو انسان ولې ځکه استثناء د عین تالي نه دلته کې دا تالي عام دی او عین تالي وجود د عام دی او عین مقدم وجود د خاص دی او وجود د عام مستلزم نه دی وجود د خاص لره عام به موجود او خاص به نه که چېرې دا شی انساني دی به حیواني لکن نو حیوان لکن دا شی حیوان دی دا نتیجه نه ورکوي چې په انسان ځکه دا عین تالي دې کې مقدم څه دی مقدم ملزوم دی تالي لازم دی او دا مقدم خاص دی او تالي عام دی او استثناء چې د عین تالي نه وشو لکن نو حیوان دا وجود د عام راغی او عین مقدم وجود د خاص دی فهو انسان او وجود د عام مستلزم نه دی وجود د خاص لره عام به وي خاص به نه شی به حیواني او انسان به نه وانه بل دا مقدم ملزوم دی او تالي لازم دی او استثناء چې د عین تالي نه وشو نو د عین لازم نه وشوه څه نه عین لازم نو چې د عین لازم نه وشو دا دلالت په عین ملزوم کوي په جانب د تالي کې استثناء د عین تالي نه وشي نتیجه عین مقدم نه ورکوي
کدا شی انسانی دی به حیوانی لیکن دی حیوان دی عین تعالی نه وکړه نتیجه عین مقدم نه ورکړي چې په انسان ولې نه ورکړي دلیل وایه کدی کې دا مقدم کله کله خاصي او انسان خاص دی او تعالی عام حیوان عام دی او استثناء د عین تعالی نه وجود د عام دی لیکن نو حیوان وجود د عام راغی وجود د عام مستلزم نه دی وجود د خاص لا ځکه د عین تعالی نه چې استثناء وشي نتیجه عین مقدم نه ورکړي ځکه تعالی عام دی او استثناء چې د عین نه وشو وجود د عام راغی او عین مقدم بیا وجود د خاص دی او وجود د عام مستلزم نه دی وجود د خاص لا عام به یو خاص بنی یو شی به حیوانی انسان بنی لکه غوا شوه بل دلیل دار چې استثناء د عین تعالی نه وشي عین مقدم نه ورکوي ولې ځکه دا مقدم غالبا ملزومي او تعالی لازمي او په شرطیه متصله کې کېدل شی انسان دا ملزوم دی کېدل شی انسان ملزوم دی او کېدل شی حیوان دا ورسره لازم دی او چې اوس استثناء څه نه وشوه د عین تعالی نه وشوه نو د عین لازم نه وشوه څه استثناء د عین لازم نه وشوه دا وجود د لازم راغی او وجود د لازم مستلزم دی وجود د ملزوم لره ځکه چې چېرته لازمي نو ملزوم به ورسره وي ځکه وجود د لازم مستلزم دی وجود د جميع ملزوماتو لره او بعض د جميع ملزوماتو نه دا ملزوم خاص دی ځکه دا حیوانیت خو یوازې د انسان سره نه دی لازم دا خو د ډېرو څیزونو سره لازم دی نو تاسو په مسله پوه شوئ احتمالات عقلیه د نتیجې په شرطیه متصله کې په اعتبار د استثناء سره څو شو څلور استثناء د عین مقدم نه وشي نتیجه د عین تعالی راشي یوه د نقیض د مقدم نه دی وشي نتیجه د نقیض د تعالی راشي دوه په مقدم کې شو تعالی کې دوه دي استثناء د عین تعالی نه نتیجه د عین مقدم شي استثناء د نقیض د تعالی نه نتیجه د نقیض د مقدم شي خو صحیح په دې څلورو کې دوه دي څه دوه د مقدم په جانب کې چې استثناء د عین مقدم نه وشي نتیجه عین تعالی ورکوي او چې د نقیض د مقدم نه استثناء وشي نتیجه بیا نقیض د تعالی نه ورکوي ورشي هغه مې ته جوړ کړ اوس که چېرې دا شی انساني نو دی به حیواني عین مقدم نه استثناء وکړه لیکن هذا الشیء انسان لیکن دا شی سره انسان دی نتیجه به عین تعالی ورکوي کانه حیوانا ولې ځکه دا مقدم دلته کې ملزوم دی او تعالی لازم دی او وجود د ملزوم مستلزم دی وجود د لازم لره بیگی بل دا مقدم دلته کې خاص دی او تعالی عام دی او وجود د خاص مستلزم دی وجود د عام لره وجود د خاص مستلزم دی وجود د عام لره ځکه انسانیت په شی کې ملزوم دی حیوانیت لازم دی ځکه دا حیوان د انسان جز دی نو چې د عین مقدم نه استثناء وشي نتیجه عین تعالی ورکوي خو که اوس د دې نقیض د مقدم نه استثناء وشوه بیا نتیجه نقیض د تعالی نه ورکوي که چېرې دا شی انساني نه دی به حیواني لیکن انسان نه دی استثناء د نقیض د تعالی نه مقدم نه وکړه نتیجه نقیض د تعالی نه ورکوي چې لم یکن حیوان ولې ځکه دا مقدم دلته کې خاص دی او تعالی عام دی پوهېږي او وجود د خاص مستلزمي وجود د عام لره اوس چې د نقیض د مقدم نه استثناء وشي نو دا انتفاع د خاص شوه دا نتیجه نقیض د تعالی نه ورکوي انتفاع د عام ځکه انتفاع د خاص مستلزمه نه د انتفاع د عام لره یوه دلیل شو بل دا مقدم ملزوم دی او تعالی لازم دی او نقیض د مقدم انتفاع د ملزوم ده او نقیض د تعالی انتفاع د لازم ده انتفاع د ملزوم مستلزمه نه د انتفاع د لازم لره ځکه لازم کله کله عام لکه ما په بل صورت کې جوړ کړم ان کان هذا الشیء نارا نو کان حارا لكنه نار دا به دا نتیجه ورکوي چې فهو حار لكنه ليس بنار دا ترجمه نو دا نتیجه دا نه ورکوي چې فهو ليس بحار نار دی نه او حرارت دی وي ځکه عام دی په جانب د مقدم کې یو صحیح شوه یو صحیح نه شوه د عین مقدم نه نتیجه عین تعالی راغی خو د نقیض د مقدم نه نتیجه نقیض د تعالی نه راسي او د تعالی په جانب کې هم دوه احتمال دي چې استثناء د عین تعالی نه وشي نتیجه د عین مقدم ورکي او که د نقیض د تعالی نه وشي نتیجه د نقیض د مقدم ورکي لیکن دا د عین تعالی نه چې استثناء وشي دا نتیجه عین مقدم نه ورکوي نه ورکوي
او د نقیض د تعلیل نه چې استثناء وشي نتیجه نقیض مقدم ورکوي دغه کې بیا دایمه صحیح ده. اوس جوړه وه که چېرې دا شی انسان هم دی به حیوان وي. اوس استثناء د عین تعلیل نه وکړه لکنه حیوان دا نتیجه نه ورکوي چې فو انسان د نقیض د تعلیل نه نتیجه نقیض د مقدم نه ورکوي. ولې؟ ځکه نقیض د تعلیل انتفاع چاره د عام ده او نقیض د مقدم انتفاع خاص ده. او انتفاع عام مسلمه نه ده، انتفاع خاص ده. عام دی منتفی او خاص دی موجودی. بل دا مقدم ملزوم دی او تعلیل لازم دی. انسانیت ملزوم دی، حیوانیت لازم دی. اوس چې استثناء د نقصان نه وشوه د عین لازم نه وشوه لکنه حیوان دا نتیجه نه ورکوي چې خو انسان عین مقدم. ولې؟ ځکه چې عین تعلیل دا وجود د عام دی او عین مقدم وجود د خاص دی. او وجود د عام مستلزم نه دی وجود د خاص لرا، بل مقدم ملزوم دی او تعلیل لازم دی. او نقیض د تعلیل انتفاع د لازم ده. انتفاع د لازم بیا مستلزمه د انتفاع د ملزوم لره. ولې؟ ځکه انتفاع د لازم مستلزمه انتفاع د ملزوم لره. ولې ده؟ ځکه انتفاع د لازم مستلزمه د انتفاع د جميع ملزوماتو لره او بعض جميع ملزوماتو نه ملزوم خاص دی چې دا مقدم دی. اوس نو د تاسو خدای پوهېږي. استثناء چې د عین مقدم نه وشي په شرطیه متصله د جملې کې نتیجه عین تعلیل ورکوي. خو چې د نقیض د مقدم نه وشي بیا نتیجه نقیض د تعلیل نه ورکوي. جانب د مقدم کې دا صحیح شو، د عین مقدم نه به عین تعلیل ورکوي، د نقیض نه به نقیض د تعلیل نه ورکوي. او د تعلیل چې استثناء وشي نو که د عین تعلیل نه استثناء وشوه نتیجه عین مقدم نه ورکوي. ځکه عین تعلیل وجود د لازم دی او عین مقدم وجود د ملزوم دی. او وجود د لازم مسلم نه دی، وجود د ملزوم ده. لکه لازم کله عام. خو که د نقیض د تعلیل نه استثناء وشوه بیا به په جانب د تعلیل کې نتیجه نقیض د مقدم ورکوي. ځکه نقیض د تعلیل انتفاع د لازم ده او عین مقدم انتفاع د ملزوم ده. انتفاع د لازم مسلمه د انتفاع د ملزوم لره. ولې؟ ځکه انتفاع د لازم مسلمه د انتفاع د جميع ملزوماتو لره او بعض د جميع ملزوماتو نه ملزوم خاص دی چې دا مقدم دی. بله ده د نقیض د تعلیل نه چې استثناء وشي دا انتفاع د لازم راله او لازم کله کله څه عامي او ملزوم خاصي او انتفاع د عام مسلمه نه د انتفاع د خاص لره. نه انتفاع د عام مسلمه د انتفاع د خاص لره. انتفاع د حیوانیت مسلمه د انتفاع د چا لره؟ د انسانیت لره. چې یو شی حیوان نه نو د انسان کېدی نشي. بس خلاص خبره ښه. دا په شرطیه متصله کې څلور احتمالات د نتیجې شو په اعتبار د استثناء سره. او په مقدم کې یو صحیح شو یو صحیح نه شو په استثناء د مقدم کې. په استثناء د تعلیل کې یو صحیح شو او بل صحیح نه شو. اوس قیاس د چا نه جوړېږي چې د شرطیې منفصلې نه جوړی نو هغه ګران دی. بیا نو یو به د شرطیې متصلې کې منفصله کې د حقیقي نه نتیجه راځي، بله به د مانعة الجمع نه راځي، بله به د مانعة الخلو نه راځي. هغه هم په استثناګانو سره راځي، هغه به صورتونه ذکر کېږي. دا قرات دین دي چې دلته زده نه شو کنه دا بیا په ټول منطق کې تاسو نشئ